السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو څنګه وي؟ طبیعت هم ښه دی، برابر وي. ملګرو یو ویډیو مې وکتله او ډېره زیاته زبردسته ویډیو ده. دا ویډیو متعلق تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. ملګرو الحمدلله د الله احسان دی په دنیا کې. ګورئ اوس هم د کلمې زور په کافرو باندې ډېر زیات دباو پرې باسي. هغه د هندوستان یو عالم دی، نو ملګرو ما خبره دا کوله چې د هندوستان یو عالم دی، هغه دغه د یو عسائی ورسره مناظره ده او هغې ورته چیلنج ورکړی دی چې یاره ستاسو د عیسایانو په کتاب کې لیکلي دي چې زهر څه دغه لپاره دوایي ده، نو هغو د چوټ انکار کړی دی. دې څه خبره ورته کړې ده، خو نور زه هم په دې ویډیو ډېر پوه شوی نه یم، خو بس دومره ده چې د هندوستان د عالم چې دی الله په باندې دومره زیاته بروسه او دومره یقین و چې هغه زار یې وڅکله بیا هم نیغ جګ جوړ ولاړ دی او دغه د هېڅ پروا پې هغه زار ونه کړه. نو دا یو تاریخ را ژوندی کړو، هغه تاریخ چې هغه تاسو به د علماو نه اورېدلي چې صحابه کرام به په سمندر باندې ورغلو، څه قافله داسې وه د صحابه کرامو چې په سمندر باندې ورغلو، نو په سمندر باندې پورې وتل. داسې دغه دی چې د خپل تعلیم لامده نه شو. زما خو په یقین دی د کافرو خو په دې خبرو باندې یقین نه راځي. نو و یو پیاله یې چې کومه وه نو هغه دې د اوبو ته پرېوته، نو هغه نور صحابه ورته ویل چې ځه پرېږده څه پکې، هغه اوس په کوم ځای کې ګوري، هغې ورته ویل چې موږ د الله پاک په دغه کې راوتي وو په لاره کې او جهاد له راوتي وو، دا سمندر به زما پیالې څنګه غیبه کړي. وایي د سمندر یو چپه راغله او پیالې ورته بهر ته راویشته. نو دغه شان نورې واقعیګانې ډېرې دي، خو مطلب مې دا دی د دې خبرې نه چې د دې عالم د بهادرۍ ته سلام چې دې دومره یو دغه کار وکړو چې د اسلام لپاره یو داسې کار وکړو چې تر نن تاریخه پورې په دې 200-300 کاله کې د نن تاریخه پورې چا به زه هم داسې کار نه وي کړی څنګه چې دې عالم داسې اسلام لپاره کوم کار وکړو. ملګرو د دې سپورټ وکړئ، دا ویډیو عامه کړئ چې د هندوانو پې زړه وشي. یو بله ویډیو م انشاءالله زه را روانه ویډیو به د هغې په باره کې جوړوم، یا بله ویډیو والله عالم داسې نه چې ټاپک څه پته نه لګي، خو دغه چې دی د په مسلمانانو باندې سخت ظلم په هندوستان کې روان دی، چې کوم ظلم هندوان په دې مسلمانانو باندې کوي هغه ویډیو به زه تاسو ته انشاءالله دغه باندې راوړم. خو مهرباني وکړئ چې کوم کسان د اسلام سره محبت ساتي، زموږ سره محبت ساتي، د پښتنو سره محبت ساتي، دا ویډیو زیات تر شیر کوئ او که شیر کولی نه شئ نو لایک کوئ او دا چینل سره سبسکرایب کوئ. مهرباني وکړئ چې څومره پښتنو ته ترقي میلاویږي نو په دې خوشحالیږئ، خفه کېږئ مه، خفه نه شئ. ملګرو په دې پښتنو کې اکثر دا کینه ډېره زیاته وي. ابرز مې د یو کس دغه واورېدل چې یاره هغه ویډیوګانې کړي دي، نو اولنۍ د ویډیو په سر کې دا خبره کوي چې زما ویډیو ګورئ د چینلونه ختمه کوئ، ګنې نو کاپیرایټ پسې ورکومه. ای د الله بندګانو چې ستا د وجې نه یو پښتون ته ترقي میلاویږي، یو پښتون مخکې تللی شي. د وګوره انګریزانو ته، هغه هندوانو ته وګورئ، هغو کم کارونه شروع کړي دي، هغو په میلیونو باندې سبسکرایب دي، په میلیونو باندې چا خبره بیلنو ته د هغه ویوز رسېدلي دي، او زموږ مسلمانان اوس هم په دې کې چې 1 لاک سبسکرایب ورته میلاو شي نو به ډایرکټ کاپیرایټ ورکړي چېرې زما ویډیو دې څوک ونه خېژئ. ای های بس د دې خبرې مطلب مې دا دی چې مهرباني وکړئ د دې علماو سپورټ وکړئ، چې څومره د علماو سپورټ کولی شئ نو مهرباني وکړئ چې ردې بدې پسې مه وایئ. یو کار که یو عالم نه غلط هم وشي نو په ځای د دې چې اصلاح وکړئ، اصلاح کول یې ښه کار دی، خو داسې مه کوئ. برز مې د یو بل مولوي صاحب یو ویډیو کتلې ده، هغې چېرته په جومات کې یو ماشوم والی دی، نه بل کس ته یې ویډیو شروع کړي چې یاره دا تاسو له ماشومان سبق لرلېږي او تاسو ورسره زیاتی کوئ او تاسو یې وهئ. ای د الله بندګانو دا نن سبا ماشومان تاسو ته معلوم نه دي چې دا نه والی کېږي او دا نه دغه کېږي، نو په دې کې به دا ادب راځي څنګه؟ دا چې عالم له تاسو دومره درجه نه ورکوئ چې تاسو به خپل بچي نه شي والی، نو تاسو به دا دین تاسو ته دومره سپک شو. الله بندګانو لږ سوچ وکئ. زه به تاسو ته نور د دې باره کې څه یم، خو مهرباني وکئ چې د دې علماو سپورټ وکئ. راتلونکي ویډیو کې میلاویږو انشاءالله. د الله په امان.